أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. دا آیت مبارکه عطف ته په دې مخکې آیت باندې، یعنی دا یو مضمون والا آیتونه دي. دې مخکې آیت مبارکه کې هغه محرمات بیان کړل چې د هغوی حرمت د تولد د وجې نه راغلی دی یا د نکاح د وجې نه راغلی دی، لکه مور، لور او تروریانی پوپیانی. دا په سبب د تولد مونږ چې ورته یوه وینه وایو، د وینې د یو کېدل د وجې نه د دوی حرمت راغلی دی. او دویم د نکاح د وجې نه، لکه خواښې او خینه، دا د نکاح د وجې نه دا نکاح سبب ګرځېدلی دی د دغه افرادو د حرمت دپاره. دې آیت مبارکه کې هغه د هغه زنانو ذکر کوي چې د هغوی حرمت د بل چا د نکاح د وجې نه راغلی. فرمای والمحسنات، او پاک دا او میړه دارې ښځې، یعنی واده شوي ښځې، دا هم په تاسو باندې حرام دي. من النساء د زنانو نه، زنانو کې چې کومه زنانه هم د هغې نکاح شوې ده، نو د هغې سره د بل چا نکاح نه ده درست. الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه چې مالکان شوي دي ښي لاسونه ستاسو، یعنې کومه زنانه چې دا په جهاد کې ونیولی شوه، دا وینځه وګرځېده، نو اگر چې دا د یو کافر په نکاح کې ولې نه وه، لیکن دغه نکاح د دې مات شوی دی په قید کېدلو سره. کله چې دا د مسلمان په لاس کې قید شوله، نو مخکینی نکاح یې هغه مات شولو. کتاب الله علیکم، فرض کړي دي الله تعالی په تاسو باندې. دا څومره محرمات چې بیان شو، دې نه ځان ساتل د الله تعالی په تاسو فرض کړي دي. واحل لکم ما وراء ذلکم، او حلال دي ستاسو دپاره هغه زنانه چې د دې ذکر شو زنانو نه علاوه دي. د نه علاوه چې څومره زنانه دي دا حلال دي. واحل لکم ما وراء ذلکم، او حلال کړلی شي ستاسو دپاره علاوه د دې بیان شوي محرماتونه، ان تبتغوا باموالکم، چې تاسو به د هغو سره نکاح کوئ د خپل مال په سبب سره، یعنې هغوی ته به مهر ورکوئ. محسنین، چې یې تاسو نکاح کوونکي، غیر مسافحین، او نه تاسو مستی ویستونکي. نو فرمایي چې د دې نه علاوه نور زنانه ستاسو دپاره حلال دي، نو تاسو هغه په خپل د مال نه په مهر ادا کولو سره په نکاح کې والی. البته تاسو دا نکاح چې کوئ
ستاسو مقصد باغا نکاح کولی غیر مسافهین او نبی تاسو مستی وستون کی فمستمتعتم نو کله چې تاسو پیداوالی دغه زنانونه بیهی په دغه مار سره منهن د دوینا فآتوهن اجورهن گوی چې په دې ځای کې د مہر د لازم کېدلو موقع بیان شو چېرې تاسو باندې به دا مہر حلالیږي حل بس تاسو باندې مہر چې دا لازم کیږي ادا کول به پکاري کله چې دغه زنانه رخصتي وشي نو چې رخصتي وشوله دې ته بیا پوره مہر ورکول کیږي او که د رخصتۍ نه مخکې طلاق شو نو بیا به ورته نیم مہر ورکول کیږي نو فرمای منهن فمستمتعتم نو کله چې تاسو پیدا واخلئ به دې مہر سره منهن دغه زنانونه فآتوهن اجورهن نو ورکئ دوی ته مہرونه د دوی فریضتن دا پرس کړل شي دا د الله تعالی طرفنا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم او څه ګناه نشته په هغه څه باندې چې کله تاسو په منځ کې راضی مخکې فرمایل چې د مہر د واجب کېدلو موقع چې دا هغه د رخصتۍ کېدل نه پس ده یعنی چې کله تاسو دغه زنانو نه پیدا واغستله فآتوهن اجورهن نو بیا د دوی مہرونه دوی ته ورکئ فریضتن دا د الله د طرف نه فریضه ده ولا جناح علیکم فیما تراضیتم او پتا سو باندې څه ګناه نشته چې دوانه پس خبره باندې راضی شي یعنی نکاح کې په نکاح په دوران کې مہر لیکل دا هم ضروری دي او بیا د رخصتۍ نه پس د هغې ادا کول دا هم هغه ضروری دي خو کچره ښځه خاوند بیا په خپلو کې څه جوړ توړ وکړلو نو دغه هم ستاسو لپاره جایز دي په دې باندې بیا څه ګناه نشته ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی علم والده دا کوم احکامات چې تاسو ته بیان شو دا ډیر د پیدې احکامات دي ځکه چې الله تعالی علم والده دا احکامات په تاسو باندې جاری کړل حکیما او حکمت والده یعنی که یو کس د دې پروا ونه ساتي الله تعالی حکیم ذات ته فوري تور باندې نیول نه کوي والمحسنات او واده شوی زنانه من النساء زنانونه الا مگر ما هغه ملکت چې مالکان شوی دي ایمانکم خلاصون استاسو کتاب الله مقرر شوی دي مقرر کېدل الله تعالی علیکم بتاس باندې مقرر کړی دی الله تعالی علیکم بتاس باندې واحل لكم او حلال کړل شي استاذ لپاره ما غزنانا ورا ذالکم چې د دین علاوه دي
ان تبتغوا باموالکم دا چې تاسو به حاصلوي دوی په مہرونو سره محسنین چې یې تاسو وعده کوونکي نکاح کوونکي غیر مسافحین او نه به تاسو مستی کوونکي فمستمتعتم نو کله چې تاسو پیدا واخلئ به په دغه مہر سره منهن دغه زنانو نه فآتوهن نو ورکړئ دوی ته اجورهن مہرونه د دوی فریضه د جانب د الله نه ولا جناح علیکم ان الله یقینا الله تعالی چې کان دې علیما علم والا حکیما حکمت والا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ د ناست په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين